زما ورونو یو ډېر لوی جنګ تاسو ته راپېښ دی او موږ یو تود جنګ کې یو د امریکې ډالر سره ستاسو مقابله ده د امریکې مشینرۍ سره ستاسو مقابله ده اسلام دشمن قوتونو سره تاسو مقابله ده د قائد پاکستان ازادول غواړئ د اقبال پاکستان ازادول غواړئ د پاکستان عظمت په هر کور غواړئ دا د کرپشن هاتیانو سره او د کرپشن خمارانو سره او د کرپشن حمایه غرونه چې دي دې سره ستاسو مقابله ده راپاسئ به په الله به بروسه کوو په خپل قوت بازو باندې به اعتماد کوو انشاءالله راپاسو به هر یونین کونسل کې ځوانان منظم کې مدرسو ته لاړ شئ دیني کالجونو سکولونو ته لاړ شئ ګراونډونو ته لاړ شئ هر محلې پسته تنظیم جوړ کړئ ویلیج کونسل نه هر محلې پسته تنظیم جوړ کړئ ځوانان را منظم کړئ د دې ظلم خلاف د دې جبر خلاف د دې انتهایی بېعزتۍ دا دور چې د پاکستانیانو روان دی د دې خلاف او د 2018 د الیکشن لپاره تیار کړئ د 2018 د الیکشن پورې به کینې به انشاءالله 2018 انتخاب نه به انقلاب جوړو د 2018 به د کرپټ لیډرانو یوم حساب او یوم احتساب انشاءالله 2018 انشاءالله د اقبال او د قائد د پاکستان نور براخیږي د اسلامي پاکستان د فلاحي پاکستان د ترقی یافتہ جدید ترین پاکستان د آزاد خود مختار باوقار پاکستان نور به انشاءالله په 2018 کې راخیږو تاسو زموږ فرنٹ لاین یې فوجیانو صاحبانو ته پته ده په جنګ کې فرنٹ لاین دا مضبوط ترین خلک په هغې کې خلک دي او فرنٹ لاین په دې باندې د جنګ د ګټې او بیرا د انحصاري زموږ فرنٹ لاین د امریکې د ډالر په مقابله کې رایو زموږ فرنٹ لاین د کرپشن د اتیانو خلاف رایو تاسو باندې زموږ اعتماد دی تاسو باندې زموږ بروسه ده تاسو به راپاسئ انشاءالله دا قیادت پکوئ او دا درته څه خبره وکړم تاسو وګورئ چې ایمرجنسي راشي دا اوس سیلابونه دي که فرض کړئ ایمرجنسي راشي او سویل انتظامیه ناکامه شي نو بیا خلک فوج راغواړي فوج سیاستدانان ناکامه شوي دي او یا کاله کې سیاستدانانو ملک لوټ کا پاکستان دو ټوکړې کا پاکستان بې عزته کا اوس د سیاستدانانو نه امید نشته ایمرجنسي ده ایمرجنسي کې تاسو ته خلک ګوري ټول پاکستاني قوم یوت ته ګوري ټول پاکستاني قوم یوت ته ګوري تاسو اکثریت یې راپاسئ به د کلمي جنډه به اوچتوئ د پاکستان جنډه به اوچتوئ حافظ حمیدالله صاحب تاسو ته خپل پروګرام درکړو دا خپل یوت به انشاءالله را منظم کوو او 2018 نه به د پاکستان کې د دې نه اسلامي انقلاب دا زما یقین دی چې ستاسو په لاس کې حکومت 50% په سنټ کې په قومي اسمبلۍ کې صوبایي اسمبلۍ کې تاسو یې د دې مطلب دا ستاسو حکومت دی موږ د ځوان حکومت راوستل غواړو ستاسو حکومت کې راشي بجلی لوډ شیډینګ دا زما دا د سره زه په ضمانت در کوم چې ستاسو حکومت راشي د JIU ته د جماعت اسلامي حکومت راشي 15 کالو کې پاکستان ایشین ټایګر او 10 کالو کې پاکستان سپر پاور پاکستاني سپر پاور پاکستان موږ به قرضونه نه لرو موږ به خلک قرضونه لري موږ به بار ملک ته خپل ځوانان د نوکرۍ لپاره نه لیږو د بار ملک خلک په خپل ځوانان زموږ د نوکرو لپاره دلته رالیږي دلته هېڅ کمی نشته دلته هېڅ کمی نشته دلته هر څه بسیاره دي دلته سره دي دلته سپین دي دلته معدنیات دي دلته دریابونه دي دلته غرونه دي دلته سیندونه دي دلته محنت کش او دلته ذهین او باصلاحیته ځوان د په ګډ تعداد کې صرف یو بهادر لیډر یو نر لیډر یو امین او دیانتدار قیادت ورته پکار دی بیا به انشاءالله پاکستان خپل منظر حاصلوي یو غل خو مو راټینګ کړی دی یو غل مو راټینګ کړی دی خو دې نورو غلو ته هم چې تاسو مو خوشحالېږئ تر هغې پورې به زموږ دا جنګ جاري تر څو پورې مو چې ټول غلا په ډېر اسماعیل خان او پاري پور او پاړیاله جیل کې ور دننه کړي دي او د پاکستان حکومت دا جنگ به انشاءالله جاری که شیر غل دی او که شیر غل دی او که سور غل دی او که پرونی غل دی او که نننی غل دی خو د غلو خلاف زموږ دا جنگ تر هغې پورې دی تر څو پورې مو چې د غل لیډرشپ نه د پاکستان ازادي نه وي ورکړې